حدیث مبارک کے راضی وی چې ملا په مانځه کې سیده نشي کنا دې منځ ته الله د سره اډو ګوري نه نو کوي ځان له په جماعت کې لګیا اوسن الله ورته نه ګوري لکه مونږ چې سمع الله لمن حمده وایو ملا نیغه کړي نه په رکوع کته ورشو نو ملا نیغه نشي رکوع له چې کته شو ملا لاس نیغه شوي نه او بیا سمع الله لمن حمده وی په کوم منځ کې چې ملا څوک نه نیغي الله دی منځ ته اډو ګوري نه د رحمت په نظر ورته اډو ګوري نه نو ته دا منځ چا لکې دا ته الله لکې او الله دی منځ ته نه ګوري نو دا منځ دی چې جماعت ته سړی راشي او ځان دومره ستړی کړي نو ښکلې سجدې لګوئ ښکلې سجدې لګوئ اوږدې اوږدې سجدې لګوئ ښکلی قیام رکوع سجده دا ډیر په اطمینان کوئ ډیر په اطمینان یې کوئ مونږ ته دا پتم نشته دی نه چې تکبیر تحریمه کوو الله اکبر وایو نو لاسونه چې اوچتو نو ړومبی به لاس اوچتو کړو ړومبی به الله اکبر وایو دا پته راته هم نشته نه مانځه ته ودرېږو که نه الله اکبر ړومبی به لاس اوچتو کړو ړومبی به الله اکبر وایو څه چل به کوو بعضې علما وایي لاس او الله اکبر یو ځای اوچت کړئ الله نو لاس او الله اکبر یو ځای ووایه او صاحب د هدایې وایي نه ړومبی داسې لاسونه اوچت کا او بیا وروستو الله اکبر ووایه ډېره ښکلې نکته یې ویلې ده وایي ځکه چې ته لاسونه اوچت کې نو دې کې دې د غیر الله نه لویي نه پې کړله چې د الله نه علاوه هېڅوک هم لوی نه منم نو بیا وایي الله اکبر صرف یو الله لوی منمه ته یو دوه پیرې داسې نیت وتړه د مانځه ته چې ته د مونځ په خوند پوه شې چې لاس اوچتی داسې دې کړه وایي د الله نه علاوه مې د ټولو خلقو نه لویي نه پې کړله نه منمه بل لوی بیا وی الله اکبر نو الله لبی لوی ثابت کړله د غیر الله لبی نه پی کړله او الله لبی ثابت کړله ته بیا مون شروع کړه چې د په خود پریوزي نا براشي امام بولاړي نیم بټیټ شوی الله اکبر دا مون نه دی شوی ګوره علماو نه تپوس وکړي ښا تکبیر تحریمه د پاره قیام ضروری دی چا چې الله اکبر وی او دی ولاړ نو نو دا مونځ نه دی شي نو دا هغې وره کې به را روانې چې امام رکوع له تلې دا وره نه ټیټ شي وی الله اکبر نو د قیام چې دی دا دې دپاره د تکبیر تحریمه دپاره قیام شرط دی شرط